بسم الله الرحمن الرحیم. زه جاوید جان لوکل بودی اسمبلی NC3 چیرمن تاسو ته مخاطب یم. نن څنګه 27 جنوري ده. تاسو د کسوی څه کومه محاصره د پړچنور ده هغه د مزید طول نسی او نن کوم 31 جنوري باندې ایمو اجلا شوی و هغه کې هم ویلی و چې یاره د کومه محاصره ده ایدی ټول نه بیسٹ آپشن دا دی چې پکار دی حکومت مو ته روډ پروټیکشن روکي. روډ پروټیکشن کې کا FC وی لوډوي ایمو لوکل پولیس وی لوډوي او آرمی د وی لوډوي او 15 غنټې کا دا روډ خلاص وي نه هر قسم بګاډي دیني اروزي کاغه فیول ده کاغه میډیسن ده او بازار نور کوم آیټمز دي کاغه وړه برا ویډي دي دا به ټول روټ نه ایمو اروزي. نن ورځې کوم صورتحال دی هغه دا دی چې 2-3 ورځې بعد ما سکولونه خلاصیږي او بچی چې سکول ته رسي فیول بالکل نشته دی هغه سکول ته ورسیږي او روان اتوار فیر باندې رمضان المبارک میاشت شروع کیږي او بازار ما بالکل خالی دی، هیڅ قسم ته سامانو کې موجود نه دی. نه کوم حکام بالا دی هغوی څه کومې جرګې کولې جرګې وشولې پیسالې کوم دسخطونه وو هغه وشول خو هغوی کې اول دویم شی کې روډ پروټیکشن و پکار دی هغې جرګې و چې کومه معاهده شوي دی پکار دی روډ پروټیکشن باندې د دوی فورا عمل وکړي. ویلې چې نن ورځې ایمو ډسټرکټ کوم چې کوم حالاتو سره مخامخ دی ټول عوام به دا میډیا په ذریعه کسي هو که کوم ایمو نور چینل والا دي که هغه دلته روشي هغوی دلته روډ بندش واجې اتلالی د نشي ما ډیلی څه کوم سپاتال ریپورټس دی هغه کې د کوم بچي وفات کیږي او بچیو سره سره څه کوم نور مشکلات تکلیفات دي پړچنور ډسټرکټ کورم کې دي نه هغه ډیر زیات دي. هو دا ټول مشکلات صرف د روډ سرعت کې حل کیږي چې ما ته روډ پروټیکشن روکي نه څه کنوایي وي څه کنوایه کې مو ټول پیوځي وو او پیوځي مو ته نقصان ګاډو ته میلاو شي. روډ پروټیکشن کې ما ته نقصان کم رسیږي. خوارج شته دي روډ کې یا غرو کې نور ځایو کې څه پراته دي خو که یو نیم حرکت کوي ما روډ پروټیکشن باندې به پولیس ویلوړ وي FC به ویلوړ وي آرمی به ویلوړ وي ما ته به دوره نقصان نه میلاویږي لکه کوم تیر شو 2 کنوایو کې ما آری وی کنوایه کې 50 نفر ته ګاډي لوټ شول او کوم ګاډي مالکان دي هغوی ګاډي وسول. نه بهتره بنداوي څه د کوم روان روژې میاشته دی روژې نه مخکې سبا بل سبا د پکار دی روډ پروټیکشن ولګیږي او مو ته د هر قسم ته سامان که هغه فیول دی که میډیسن دی او که نور د بازار کوم ضروریات سامان دي هغه د ټول مو ته فرا شي.